الله پاک ورته فرمایي چې په تاسو په خپل دعوه کې رښتونی یې او تاسو وایئ چې دا جنت زموږ لپاره دی دنیا دا خو د مسلمان لپاره قید دی الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر دا دنیا د مسلمان او د مؤمن لپاره قید دی په دې اعتبار سره په دې حیثیت سره چې مؤمن او مسلمان دی به د پابندۍ ژوندۍ تیري دی به هر یو شی د پابندۍ سره کوي او دی به شاته او مخې ته چې کوم دی خیال کوي یی چې کوم ځای د زینو د هغه ځای مناسبت سره چې د الله کوم حکم دی هغه به پوره کوي نو د پابندۍ ژوند دا چې کوم دی ګرانی نو د دنیا د مسلمان لپاره چې کوم دی دا جیل نو وی چې تاسو دوره چې کوم دی دا کلک ایمان دی او کلک عقیده چې موږ صرف جنت ته ځو بیا خو د مرګ ارزو وکړئ تاسو په خپل خبره کې رښتینی بس ډایرکټ په جنت ته لاړ شئ په خوشاله او نعمتونو وماړ شئ الله پاک د زندګی دا چیلنج ورکړي من دون الناس سوا دا فتمنوا فاستاسو ارزو کې الموت د مرګ ان کنتم صادقین کو چې تاسو په خپل خبره کې رښتینی ولن يتمنوه الله په خپل جواب کړی ها ولن يتمنوه او هرگز به دوی ارزو انکی هو د دې مرګ ولن يتمنوا او هرگز الله فرمایي چې هرگز به دوی ارزو انکی هو د دې مرګ ابدن همیشه ده همیشه د پر تر قیامت پورې دې د مرګ ارزو نشي کولی بما په سبب د هغه څه قدمت چې مخکې لګیدي دي ايديهم لاسونه دې وجه نه دې د مرګ ارزو نه کوي چې نبی عليه الصلاه والسلام دې خپې جنتو يعرفونه كما يعرفون ابناءهم نبی عليه السلام دې دې پیژندو لکه سړی چې څنګه خپل ځامن پیژني عبد الله بن سلام وی چې خپل ځامن کې به زمونه خدای کیږي او د نبی عليه الصلاه والسلام دومره صفات او دومره وضاحت سره موږ په تورات کې لوستي دي چې په خپل ځامنو کې موږ کوم دي زمون شک کېدلی شي او د نبی عليه السلام په شان کې زمون شک نشي کېدلی دومره موږ نبی عليه السلام د خوانه پیژنو دې نبی عليه السلام پیژندو د غیب وجود دی ایمان راوړي دې دا خبره مخکې لګلې خو ته پته و چې نبی اسلام په حق پیغمبر دی موږ په غلطي وي او د غیب وجود دی نبی عليه السلام انکار وکړو په باندې ایمان را نوړو او د نبی عليه السلام هغه باندې ایمان راوړو کفر او هغه انکار وکړو دا خبره دې مخکې لګلې نورم ډېر ځل ګناهونه کړی خو دې کې دا غټ دغه چې کوم دین هغه د نبی عليه السلام انکار دی ها بما په هغه څه قدمت چې وړاندې دي دي ايديهم لا سود دي والله الله تعالی علیم فوه دي بالظالمین فظالمان باندې کافرانو باندې والله او الله تعالی علیم زیات فوه دي زیات عالم دي بالظالمین فظالمان یعنی کافرانو باندې یعنی الله پاک په دوی ته دغه د دې د بد عملونو د نبی عليه السلام د انکار د دې بوت الله پاک صحیح بدل ورکړي صحیح سزا بوت الله پاک ورکړي نو دې د مرګ ارزو نه کوي ولا تجدنهم او ضرور به ضرور به عمومي دوی لره احرص الناس زیاد حریصان د خلقنا على حیات فجوان باندې ومن الذين ودها کساننا اشركوا چې مشرکان الله فرمایي چې دې دومره په دې ژوند باندې مئین دي چې د دین زیات حریصان او زیات محبت کوونکي د دنیا د ژوند سره بل څه نشته او دې د مشرکان هم زیات حریصان دي د دنیا په دې ژوند باندې او هغه مشرکان چې کوم مشرکان د کفر د کبر او دغه رنګ د جنت او د جهنم د هر شي نه منکر دي نو هغه مشرکان چې هغه نه کبر مني نه حشر مني نه جنت مني نه دوزخ مني نو هغه په دنیا کې ویل زموږ صرف دغه یو دنیا ده نو هغه چې کوم دی دا ارزو کې چې زموږ د عمر چې ډیر زیات شي څنګه صرف دنیا د هغه لپاره او هغه د منیم نه آخرت منیم نه هغه صرف د دنیا ژوند چې کوم دی خپل غواړي او ډیر غواړي نو الله فرمایي چې دا يهوديان هو اصل کې اهل کتاب دي د آخرت هم مني جنت هم مني دوزخ هم مني خدای به وجود دي د مشرکانو نه زیات د دنیا په ژوند باندې مني دي مشرکانو هم زیات د دنیا د ژوند زیاتوالی چې کوم دی ارزو کوي نو په چارته دی په خپل دعوه کې رښتینی چې صرف مونږ په جنت ته ځو او خامخا به ځو نو دی بیا د دوره لوی ژوند ولې غواړي پکار خدای چې دی چې بس ډایرکټ مونږ مرګ راځي او مونږ ډایرکټ خوشاله تناوي نو دلته کې الله فرمایي ولا يتمنوا ولا تجدنهم او ضرور به ضرور به تكوني دوی لرا احرص الناس ولا تجدنهم او ضرور به ضرور به تو مومي دوی لرا احرص الناس زیاد حریصان د خلقنا على حیات فجوان باندې فجوان باندې ډیر زیات حریص دي زموږ د ژوند ډیر زیات شو د دنیا دا ومن الذين ودها کساننا اشركوا چې مشرکان دي دا هینم دي زیات حریصان دي د دنیا په ژوند باندې ځکه مشرکان هغه کو قیامت مني چې کوم د آخرت مني هغه صرف دنیا د هغه کو دنیا د زیاتوالي د ژوند د زیاتوالي لپاره ارزو کوي نه هټیکته خو دی ولې دی چې کوم د قبر او آخرت هر څه مني
پکار خو او بل دې دعوت ده چې موږ جنت ته خامخا ځو او صرف موږ جنت ته ځو دې ولې دنیا باندې ژوند باندې روح انسان یود اشرب یود دوی غواړي یود غواړي احدهم هر یو د يهوديانو نه لو يعمر چې کاش عمر ورکړي شوی دته الف سنه زر کال دی هر یو دا ارزوږي په خپل ځل کې چې موږ د زر کال عمر مطلب دا چې موږ ډیر عمر راغلی شو وما هو او ندی دی بمزحزحه خلاصي ورکوونکی دته من العذاب د عذابنا یعنی دا ډیر عمر هم دته چې کوم د الله د عذاب خلاصي نشي ورکولی اي يعمر دا چې عمر زیات ورکړي شي دته والله الله تعالی بصير لدونکي دی بما په هغه باندې يعملون چې دی کوي یعنی الله دا هر څه ویني او د دې بدی ته چې پوره سزا ورکوي شي اصل کې دا د يهوديانو دعوا او الله پاک کو فرمایل چې دی په خپل دعوا باندې په خپل او یقین وکړي دې صرف په جبه دا دعوا کړل چې صرف يهوديان په جنت ته داخليږي د يهوديانو نه علاوه نور څه په جنت ته نه داخليږي نو الله پاک کو دې په خپل دعوا کې رښتینی وي نو دې پکار چې مرګ ارزو دی چې دې مرګ راشي ډایرکټ په جنت ته داخل شي نو الله پاک دې د مشرکانو د دنیا په ژوند باندې ډېر حریصان دي مشرک هم دا غواړي چې زموږ دنیا د ژوند ډېر عمر شي ډېر زیات شي هغه د دې وجه غواړي چې هغه د آخرت منکر دي نو دې خو آخرت او جنت مني نو دې د هغه هم زیات حدیث دي چې زموږ دنیا د ژوند زیات شي الله پاک دې په خپل دعوا کې خپل باندې دروغجن خپل رښتینی او دې منیم چې موږ په خپل دعوا کې دروغجن حالانکه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغه په مرګ ارزو کوله لکه حضرت حذیفه بن یمان رضی الله عنه هغه په نسبت باندې ولګیدو په یو جنگ کې نو هغه فرمایي فزت برب الكعبه زه کامیاب شوم د الله په الله د کعبه پر رب مې قسم چې زه کوم کامیاب شوم علي رضی الله عنه په جنگ کې کوم د اصل خوش شو مونږ کو حضرت حسن رضی الله عنه د مسیح زوی هغه دوی چې حضرت دغه شو باران وريږي ته مونږ کې حضرت علي هغه فرمایي یا مرګ په ما باندې ورسیږي یا به زه په مرګ باندې ورسیږم نو هغه د آخرت لپاره سکړي وزه دا سوال پیدا کیږي چې د مرګ لپاره مونږ او تاسو سوال کولی شو او شو کوو نو مونږ نه ارزو کولی شو د مرګ لپاره او نه سوال کولی شو ځکه مرګ د ژوند چې دی د الله پاک جل جلاله او نعمت ته مونږ تاسو لپاره راکړل د نیک عمل لپاره نو دا سوال به وسړي نه چې الله مال مرګ راکړي او دا رنګ خپل بچو ته هم د اخیری نه چې تاسو چې کوم دی الله پاک مونږ نو په خپل انسان موږ تاسو د مرګ ارزو نشو کولی دا ګناه ده دا الله یو نعمت دی د نعمت قدرداني وکړه